الوجودية لا دائمة. الرابعة څلورمه قضیه د قضایا او مرکبه او موجهه. الرابعة من المركبات. وڅلورمه قضیه د مرکباتونه. د مرکبات ځکه وایي چې مخکې څلورمه په بسایطو کې هم وه، د بسایطو بحث مخکې خلاص شوی، نو دا څلورمه مراد د مرکباتونه. یعنې رابعاتو کې الف لام دپاره د عهد معهود په دې سره رابعه د مرکباتو نه رابعه د بسایطو، ځکه د بسایطو خبره مخکې تېره شوې ده. په رابعاتو کې لام د عهد دی معهود په دې سره رابعه من المرکبات. احتراز د رابعه من البسائط نه وکړو، هغه تېر شوي دي. رابعه د مرکباتونه الوجودية لا دائمة. وجودية لا دائمة لا وجودية وتوي ولا دائمة. وجودية لا دائمة څه معنی؟ د موضوع او د محمول په منځ کې نسبت موجود بالفعل دی، یا نسبت ایجابي بالفعل دی یا نسبت سلبي بالفعل دی. نو وجودیه هغه قضیې ته وایي چې په موضوع او محمول کې هغه نسبت ایجابي فی الحال په موجبه کې یا نسبت سلبي فی الحال، یعنې حکم په فعلیت د نسبت ایجابي او د سلبي سره، په موجبه کې نسبت ایجابي بالفعل او په سالبه کې نسبت سلبي بالفعل. دا فعلیت نسبت عبارت دی د وجودی نه چې دې کې نسبت موجود بالفعل یا ایجابي یا سلبي، او دې کې اشاره د مطلقې عامې ته. وجودي چې چېرته دا مطلقه عامه دې کې حکم شي په فعلیت نسبت ایجابي یا د سلبي سره، بیا یې سره قید د لا دوام لګېدلی. نو په دې لا دوام کې اشاره بلې مطلقې عامې ته وي، ځکه لا دوام کې چېرته د منطقیان وایي په دې کې به اشاره مطلقې عامې ته وي. او که اصل قضیه موجبه وه نو لا دوام به ترې سالبه راځي، او که اصل قضیه سالبه وه نو لا دوام به ترې موجبه راځي. دا وجودیه لا دائمه هغه قضیه ده چې د دوه مطلقونه جوړوي، او په هره مطلقه کې فعلیت ته نسبت. نو وجودیه لا دائمه به هغه قضیه چې د دوه مطلقونه جوړوي. او که اوله مطلقه موجبه نو لا دوام کې به اشاره مطلقې عامې سالبې ته. اوله مطلقه عامه به موجبه وي، لا دوام به بیا سالبه راځي. دا به جوړېږي د دوه مطلقو عامونه، چې اوله مطلقه عامه به موجبه وي او دویمه مطلقه عامه به سالبه وي. او که چېرته داسې وه چې اوله مطلقه عامه سالبه وه، دویمه مطلقه عامه کې لا دوام کې به هغه بیا موجبه راځي. خو د دوه مطلقونه به جوړېږي، که اوله مطلقه موجبه وه نو دویمه مطلقه به بیا سالبه وي، که اوله سالبه وه دویمه به موجبه وي. دې کې به حکم هم په فعلیت د نسبت ایجابي سره وي، هم به په فعلیت د نسبت سلبي سره. وهي دا وجودیه لا دائمه یا المطلقه العامه. دا مطلقه عامه ده. مطلقه عامه کومه قضیه وه چې حکم پای کې په فعلیت د نسبت ایجابي یا د سلبي سره، خو مع زیادت قید لا دوام، سره د زیادت قید د لا دوام نه به حسب ذات. قید د لا دوام به پکې لګېدلی خو په حسب د ذات سره. لا دوام به پکې ذات ته راځي. وهي دا وجودیه لا دائمه سواء كانت موجبه او سالبه، برابر خبر ده که دا موجبه او که سالبه. فمن مطلقتين په ترکیبها من مطلقتين، ترکیب بلدی د دوه مطلقونه من مطلقتين عامتين، د دوه مطلقو عامونه به احدها موجبه چې یوه مطلقه به موجبه وي، والآخر سالبه او بله مطلقه به سالبه وي.
او کاوله مطلقه عامه موجبه وه نو لا دوام به اشاره سالبي ته وي کاوله سالبه وه نو لا دوام به موجبي ته وي ومثالها ما مره او مثال د دې هغه دی چې تیر شوی دی فی الوجودیة لا ضروریتی په وجودیه لا ضروریه کې لکه څنګه چل وي وی لږ باندې فرق دی مثال د دې په وجودي لا ضروري کې دی په وجوده لا ضروري چې جوړه وه د یو مطلقي عامي او بل د ممکني عامي نه وه او دا به د دو مطلقونه جوړی په دې کې به دومره فرق وکړي دلته کې هغې کې لا بالضرورت ټکی راغلی و دې کې به لا بالدوام راوړي چې د لا بالضرورت په ځای باندې لا دوام کېږي چې لا بالضرورت دی هغه وجودیه لا ضروري وه او چې دلته کې د لا بالضرورت په ځای باندې لا بالدوام کېږي وجودیه لا دایمه به جوړ شي غیر انک تبدلو لیکن دومره خبره به چې ته به بدلی قولو که دا قول ستا چې لا بالضرورت دی بیا قول که لا دایمه دې کې جوړه که دې کې وجودیه لا ضروري هم راځي په دې ماده کې وجودیه لا دایمه هم راځي که قولنا کل انسان ذاهقنا بالفعل دا انسان په دې قضیه کې موضوع ده په دې اوله قضیه کې او ذاهق محمول دی او نسبت پکې ثبوت ذهن کې للانسان دی دا چې ته مقید کې دا نسبت ایجابي په قید د بالفعل سره حکم په فعلیت د نسبت ایجابي سره وکړي نو ته به اوس خالي نه یا به دې ځای کې لا بالضروره وایي یا به لا بالدوام وایي که لا بالضروره دی وي د دې نه وجودیه لا ضروریه جوړه شوه دا ثبوت ذاهق انسان ته دا خو بالفعل دی خو ضروري نه دی که نه دا خو ماده د ضرورت نه ده ثبوت د ذهق انسان ته ممکن دی ضروري خو نه دی ضروري خو دې ته و چې د انفکاک نه محال راځي او د ذهق انفکاک چې موږ د انسان نه واخلو نو څه محال خو پکې نشته نو دا ماده د امکان ده ثبوت د ذهق انسان ته ممکن دی په دې ماده د امکان کې که د حکم دی په فعلیت د نسبت سره کړ دی کل انسان ذاهق بالفعل معنا یې دا ده چې ذهق ثابت دی انسان ته فی الحال اوس که دقه دې کې تاکید د لا بالضروره ولګاو د دې ته وجودیه لا ضروریه ویل او معنا یې دا ده چې ثبوت د ذهق انسان ته بالفعل دی خو ضروري نه دی که ماده د ضرورت نه دا وجودیه لا ضروریه شوه بیا جوړه شوه د دغو قضیو نه اوله قضیه صریحیه په دې کې مطلقه عامه ده چې کل انسان ذاهق بالفعل او په لا بالضرورت کې اشاره د سالبي ممکنې عامې ده د هغې معنا دا ده چې لا شیء من الانسان بذاهقنا بالامکان العام نشته یو شی د انسان نه ذاهق بالامکان العام یعنی سل د ذهق د انسان نه ممکن دی ذهق انسان ته ثابت بالفعل دی خو انفکاک د ذهق د انسان نه ممکن دی دا وجوده لا ضروریه جوړه شوه د دغو قضیو نه اوله قضیه پکې مطلقه عامه موجبه شوه او دویمه قضیه پکې لا دوام شو هغه سالبه ممکنه عامه شو او دې ته وجودیه لا ضروریه وایي اوس که د دې لا بالضرورت په ځای باندې تاکید خو د لا بالدوام دکې نه وجودیه لا دایمه جوړه شوه او دا وجودیه لا دایمه بیا د دو مطلقو عامو نه جوړه ده خو اوله مطلقه عامه موجبه شو دویمه مطلقه عامه سالبه شو که ماده د امکان ده که نه دې کې ثبوت د محمول موضوع ته هم ممکن دی او سلب هم ممکن دی که ذهق انسان ته ثابت شي نو ثابت دي شي او که مسلوب شي نو مسلوب دي شي ته محال ته نه راځي نو دا قضیه به بیا جوړه شي چې کل انسان ذاهق بالفعل لا دائما بلې دعوا لا دوام کې د اوله مطلقه عامه موجبه شوه نو په لا دوام کې دویمې مطلقې عامې سالبې ته اشاره شي کل انسان ذاهق بالفعل لا دائما
لا شيء من ذات الإنسان بزاهق بالفعل نشتري أو شيء ذات الإنسان زاهق بالفعل إن السلب ذهك الإنسان ممكن دي دائما لا دائما ترجمة يقرأ ولا شيء من الإنسان بزاهق بالفعل لا شيء من الإنسان بزاهق بالفعل لا دائما ولا لا دوام بقى دي أولي مطلقي عمية مخالف رأيي كأولى مطلقة عامة موجبة فلا دوام كي بدوين إشارة وإسالبي ممكن عمية أو كأصل قد موجبة لا دوام كي بسالبة مطلقة عامة رأيي أو كأصل قد سالبة ونو لا دوام كي وبيا موجبة مطلقة عامة رأيي أداو ديتا وجودية لا دائمة وي وجودية وتولي وي لكن نسبت فكي موجود بالفعل او لا دائما وتولي اذا كدوام فكي نشي دي محمول ده موضوع سره دوام للري کله وتثابت او کله نه او دا جوړه د دوه مطلق امونه نو کاوله موجبه نو لا دوام به سالبه راځي کاوله سالبه ولا دوام به موجبه راځي وزدي نسبت د نور قضايا سره جوړه د وجودي لا دائمي وهي أخص من الوجودية اللا ضرورية لا وجودية لا دائما خاصة لا وجودية لا ضرورية لا وجودية لا دائما لا خاصة لا وجودية لا ضرورية عامة أو دهار خاصة عام متحققي لفكما ما ذكي وجودية لا دائما متحققة كي لك دقة ماذا كل إنسان ذاهق وجودية لا ضرورية وفدقة ماذا كي وسنة متحققة كي لكن عام كلا كلا دا خاص نجدا كي فتحقق كي وجودية لا ضرورية عامة فيوم هذا كي بوجودية لا ضرورية بي وجودية لا دائما بني دا خاصة لوجودية لا ضرورية وجودية لا ضرورية عامة ولي؟ لأن صدق المطلقتين لك صدق دا مطلقتين سري دو مطلقي دي كلا وجودية لا دائمي كي دو مطلقي دي يو مطلقة عامة موجبة لا وبلا سالبة او وجودية لا ضروري كي يو مطلقة لا وبلا ممكنة لا الصدق د مطلقتين يستلزم صدق المطلقة والممكنة صدق د مطلقتين مستلزم د صدق د مطلقية د ممكنين دا صدق د مطلقتين چوي ديك إشارة وجودية لا دائمية وجودية لا دائمة جوړه دو مطلق عامونه یو مطلق عامه کې فعلیت نسبت ایجابي دی او بل کې فعلیت نسبت سلبي دی نو دا دو مطلقونه جوړه او وجودية لا ضرورية جوړه ده یو مطلقه او بل ممکنه صدق د مطلقتين چې وشي لکه په دې ماده کې كل انسان ذاهق بالفعل لا دائما ثبوت د ذهق انسان ته بالفعل له خو همیشه نه دی کله کله سل د ذهق د انسان نه کی دې کې دو مطلقې را یو موجبه او بل سالبه دقه دې کې وجودية لا ضرورية وسر راځي لکه هغه جوړه د مطلقې او ممکنه یو مطلقه او بل ممکنه او چېرته چې فعلیت د نسبت وي نو امکان د نسبت سره خامخا یې کې امکان دی خو من غیر عکسین په غیر د عکس نه عکس به نه څنګه یو مطلقه او بل ممکنه دا به صادقي او دوه مطلقې به نه صادق هلته کې به فعلیت د نسبت نه دا نسبت ته محمول به موضوع ته بالفعل نه ممکن به وي نسبت ایجابي به ممکني خو نسبت سلبي به پکې بالفعل نه امکان به وي او فعلیت به نه لکه مثال به څنګه فعلیت او امکان به نه فعلیت امکان د نسبت شته او فعلیت نشته لکه ته وایې الفلک ساکن
فلک ساکن دی دا سکون د فلک د پاره ممکن دی خو منفک دی نه دی نو دې کې فعلیت په نسبت سلبي نشي راتلی امکان پکې شته او فعلیت نشته نو دلته کې به دوه مطلقې عامې صادقې یو ممکنه او بله مطلقه خو دوه مطلقې چې یو موجبه شي او بله سالبه شي دا پکې نشي راتلی لکه دلته کې امکان د سکون د فلک شته خو فعلیت یې راغنده دی خارج ته راوتی دی ځکه دوی وایي چې الفلک متحرک دائما واهم من الخاصتين دا وجودیه لا دائما دا عامله د خاصتینو نه خاصتین کې چېرته ذکر شي نو مراد ترې مشروطه خاصه او عرفیه خاصه او دا عامله د خاصتینو خاصتین خاص مشروطه خاصه کې ضرورت بشرط الوصف سره د لا دوامي ذاتي ده په عرفیه خاصه کې دوام بشرط الوصف ده سره د لا دوامي ذاتي ده او دا جوړیږي چې خاصتین جوړیږي په دغه مثال کې یو ځای کې ضرورت بشرط الوصف سره د لا دوامي ذاتي نه او کبي ضرورت کې دي نو مشروطه خاصه جوړیږي او که دائما کې دي نو عرفیه خاصه جوړیږي لکه په دغه ماده کې چې کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما لکه دې ځای کې د بیل ضرورت کې خو نو مشروطه خاصه ده دې کې ضرورت بشرط الوصف سره د لا دوامي ذاتي نه او که دائما دې کې خو بیا ضرورت بشرط الوصف ده سره د لا دوامي ذاتي لکه بالضرورت كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما دي کې فضلت کلمه کې بالضروره وي دا مشروطه خاصه او که دائما دي دائما كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما بیا عرفیه خاصه شو نو په مشروطه خاصه کې ضرورت بشرط الوصف سره د لا دوامي ذاتي نه او په عرفیه خاصه کې دوام بشرط الوصف سره د لا دوامي ذاتي نه دوام بشرط الوصف سره د لا دوامي ذاتي او په دې وجودیه لا دائمه کې وجوده خو وجودیه لا دائمه ده وجودیه لا دائمه کې دوه نسبتين دي دوه مطلقي عامل یو موجبه او بل سالبه دا عامله د خاصتین چې په کومه ماده کې خاصتین راځي متحقق کی باقي کې موجوده لا دائمه متحقق کی لکه د خاص سره عام متحقق خو عام کله کله متحقق کی به خاص تحقیقا لمعنى العموم چې دا عام شو د خاصتین نو په کوم مثالونه کې خاصتین جوړیږي باقي مثالونه کې به وجوده لا دائمه جوړیږي هغه دا کاتب کې جوړې ده کله کات او دې کې درې جوړو یو مشروطه خاصه او بل عرفیه خاصه او بل وجودیه لا دائمه وس کدا شی وای چې به ضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما دا مشروطه خاصه اوس په دغه ځای کې د به ضرورت په ځای باندې دائما کې دائما كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما دا عرفیه خاصه وزدینه چې وجودیه لا دائمه جوړه په دغه ځای کې جوړیږي لکه دا عامل د خاصتینو په ماده د خاصتینو کې وجودیه لا دائمه راځي دا بیا داسې وایي چې كل كاتب متحرك الاصابع بالفعل كل كاتب متحرك الاصابع بالفعل ما دام كاتبا لا دائما لا وجود لا دائما شو دو مطلق امونه دول شو یو موجبه شو بل سالبه شو كل كاتب متحرك الاصابع بالفعل كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كل كاتب متحرك الاصابع بالفعل
وما دام کاتبا لا دائما دا وجودیه لا دائما فضل ولی دا امر د خاصتینونه ولی لأن الدوام مشترک دوام مشترک دی دوام مشترک دی په مابین د دوامي ذاتي او د دوامي وصفي کې او دلته کې دوامي وصفي دی سره د لا دوامي ذاتي نه ځکه لا دوام مشترک دی اول اطلاق الفعلي اعم او اطلاق فعلي عام دی په دې مطلقه عامه کې اطلاق فعلي دی فعلیت ته نسبت دی او اطلاق فعلي عام دی من الضرورة والدوام اطلاق فعلي عام دی د ضرورت او د دوام یعنی په مشروطه خاصه کې ضرورت دی او په عرفیه خاصه کې دوام دی او په وجودیه لا ضرورت کې اطلاق فعلي دی د فعلیت ته نسبت دی اطلاق فعلي عام دی د ضرورت او د دوام کوم ضرورت دوام چې وصفیینی اطلاق فعلي د چا مفاد دی اطلاق فعلي د وجودي لا ضروري لکه دې کې دوه نسبت دي دواړه بالفعل یو نسبت ایجابي بالفعل او بل نسبت سلبي بالفعل دا دوه مطلق او عامونه جوړه د وجودي لا دائما د دې کې اطلاق فعلي دی یو فعلیت ته نسبت ایجابي دی او بل فعلیت ته نسبت سلبي دی او دا اطلاق فعلي فعلیت ته نسبت عام دی د ضرورت نه او د دوام وصفین نه ضرورت بشرط الوصف سره د لا دوامي ذاتي نه دا په مشروط تکي په عرفیه خاصه کې او دوام بشرط الوصف سره د لا دوامي ذاتي نه دا په عرفیه خاصه کې او اطلاق فعلي عام دی د ضرورت او د دوام وصفین دا ضرورت او دوام وصفین دا په چا کې ضرورت وصفي په مشروطه خاصه کې دوام وصفي عرفیه خاصه کې خو سره د لا دوامي ذاتي نه د قید سره شته او اطلاق فعلي چې دی دا په وجودي لا ضروري کې د اطلاق فعلي عام دی د ضرورت او دوام نه ولې دا فعلیت ته نسبت کې ایجابي دی او سلبي دی د ضرورت په ماده کې راځي چې نسبت ضروري وي نو بالفعل به خامخ چې نسبت دائمي نو بالفعل به خامخ خو دا نه ده ضروري چې چېرته نسبت بالفعل نو دا ضروري او دائمي یو ځای کې به نسبت ضروري او دائمي ضروري به وي او دائم به وي نو چېرته چې ضروري او دائمي اطلاق فعلي به ورسره وي خو دا نه ده ضروري چې چېرته اطلاق فعلي نو هلته کې د ضرورت دوام اطلاق فعلي به وي او ضرورت دوام به وي نه دا محمول به د موضوع ته بالفعل ثابت خو ضروري به نه او دائم به نه ومباینة للدائمتين دا وجودیه لا دائمه ټوله دا زیاده وجودیه لا دائمه دا خو د دوه نسبتونه جوړه ده یو نسبت ایجابي بالفعل او بل نسبت سلبي بالفعل دا مباینه ده دائمتين نه دائمتين چاته وي دائمتين تسنیه ده دا ضروري مطلقه او دائمي مطلقه ده دائمتين وي ضروري مطلقه په کومه ماده کې راځي چې ثبوت د محمول نفس ذات ته موضوع ته ضروري وي دا ذاتياتو کې راځي لکه انسان او حیوان انسان ذات دی او حیوان ذاتي دی او ثبوت د ذاتياتو نفس ذات ته ضروري دی او چېرته چې ضرورت ذاتي نو هغې کې دوام ذاتي وي د دې دواړو تعبیر په دائمتين سره کوي او دا دواړه په هغه ماده کې راځي چې د موضوع د محمول په منځ کې نسبت د ذات او ذاتيات ثبوت د ذاتيات او ذات ته ضروري دی او دائم دی نو که دغه ځای کې طبي ضرورت کېږي نو ضروري مطلقه ده او که دائمه کېږي دائما کېږي نو دائمه مطلقه ده او دا وجودي لا ضرورت چې واخلي دي دائمتين ته نسبت تباين کلی دي تباين کلی کې دا قانون دی چې کوم یو د دې دوارو نه په یو مثال کې موجودیږي نو بله بنئ چې بله په بل مثال کې موجودیږي نو دا به ورسره نه بلکل په یو قضیه کې دې نه جوړېږي دا وجودیه لا دائمه
دا په هغه ځای کې راځي چې ثبوت د محمول موضوع ته په یو وخت کې بالفعل ثابت او په بل وخت کې بالفعل مسلوبي او دا په ماده د عدم ضرورت کې راځي د امکان په ماده کې راځي ضرورت په ماده کې نه راځي لکه انسان ته چې ضاحک وپالي ثبوت د ضحک انسان ته ممکن دی د ممکن دا معنا ده امکان سره امکان خاص دی ثبوت د ضحک ذات د انسان ته نه دی ضروري او سلب هم نه دی ضروري دواړه مساوي دي د امکان خاص ماده ده نو دې کې دوه موجبې راتلی شي بالفعل چې الانسان کاتب بالفعل وایي دا څه ویلی شي چې لا شی من الانسان بکاتب یا الانسان ذاهق بالفعل هم ویلی شي او الانسان لیس بذاهق بالفعل هم ویلی شي ځکه دا ماده د امکان ده امکان کې امکان خاص دی د دې کې وجودیه لا دائمه راتلی شي چې ووایي چې الانسان ذاهق بالفعل لا دائما د دې معنا دا ده چې انسان ذاهق دی بالفعل او لا دائما لا شی من الانسان بذاهق بالفعل ایجاب او سلب پکې دواړه بالفعل راتلی شي یو وخت کې به ایجاب بالفعل او بل وخت کې به سلب بالفعل داسې ده که نه یو وخت کې مونږ خاندو انساني بالفعل خاندو او اوس زمونږ نه سلب دی ذهق بالفعل شی دی په دې وخت کې نه خاندو اوس دا ماده ضرورت نه ده نو په دې کې وجودیه لا ضروریه مطلقه او دائمه مطلقه نشي راتلی په دې مثال کې چې ته داسې ووایې چې الانسان ذاهق بالضروره یا ولې وایي چې الانسان ذاهق دائما ځکه ثبوت د ذهق انسان ته ذات انسان ته ضروري هم نه دی او دائم هم نه او وجودیه لا ضروریه په دې ماده کې جوړېږي اوس په ذاتیاتو کې چې الانسان حیوانون وایي ضروریه مطلقه راځي دائمه مطلقه راځي وجودیه لا ضروریه نه جوړېږي دغه ځای کې ویلی شي چې الانسان حیوان بالضروره ضروریه مطلقه شو که دې وویل الانسان حیوان دائمه مطلقه شو خو په دې کې وجودیه لا دائمه نه جوړېږي ځکه هغې کې دوه نسبتونه یو نسبت ایجابي بالفعل بل سلبي بالفعل او په ماده د ضرورت کې خو سل ناروا دی نو دغه ځای کې ته داسې نه شي ویلی په دې انسان حیوان دی چې وجودیه لا ضروریه پکې جوړه کړي چې ووایه الانسان حیوان الانسان ذاهق بالضروره یا دائما وجودیه لا دائمه پکې راځي چې وایه الانسان ذاهق بالفعل لا دائما ان لا شیء من الانسان بذاهق بالفعل د انسان د ذاهق په منځ کې وجودیه لا ضروریه وجودیه لا دائمه راځي یو نسبت ایجابي بالفعل او بل سلبي بالفعل او ضروریه مطلقه او دائمه مطلقه پکې نه صادق کیږي او په انسان او په حیوان کې ضروریه مطلقه او دائمه مطلقه صادق کیږي وجودیه څه لا ضروریه پکې نه صادق کیږي بس دا کوم مطلب تباین دی پکې ومباینه للدائمتين وهو ظاهر دا خبره ظاهره چې دي کې تباین دی په کوم مثال کې چې وجودیه لا دائمه متحققه کیږي ضروریه مطلقه او دائمه مطلقه باندې متحققه په کوم مثال کې چې دائمه او ضروریه مطلقه متحققه کیږي پای کې به وجودیه لا ضروریه متحققه کیږي جانبین نه تباین دی واعم من وجه من العامتين او دا وجودیه لا دائمه دا عام من وجه ده من العامتين عامتين بیا چاته وي یو مشروطه عامه ده او بل عرفي عامه ده د مشروطه عامې مفاد سو ضرورت بشرط الوصف ضرورت بشرط الوصف ضرورت بشرط وصف سره ضرورت بشرط الوصف او عرفي عامه کې دوام بشرط الوصف لکه په دې مثال کې جوړي کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لکه به ضرورت دی مشروطه عامه او که دائما دی نو عرفي عامه کدی وی دائما کل کاتب متحرک الاصابع ما دام یا عرفي عامه
دا وجودي لا ضرورت چې واخلي دې عامتینو ته نو د عامتینو سره د دې نسبت د عموم او د خصوص من وجه دی عموم خصوص من وجه درې مادې غواړي یو ماده د اجتماع او دو ماده د اشتراک په جانبین اوس ماده د اجتماع ښیي عامتینو کې مشروطه عامه کې ضرورت په شرط الوصف دی او په عرفیه عامه کې دوام په شرط الوصف دی د ذات سره دوام نه لري دوام بشرط الوصف سره د لا دوامي ذاتي نه ضرورت بشرط الوصف سره د لا دوامي ذاتي نه او دوام بشرط الوصف سره د لا دوامي ذاتي نه د ذات سره دوام نه دی وصف سره د محمول ثبوت موضوع ته په شرط وصف عنواني سره ذات سره تعلق نه د ذات سره ضرورت نه ان دوامي اوس چې وجودي لا دائمه د هغې مفاد سره وجودي لا دائمي یو فعلیت ته نسبت ایجابي او بل فعلیت ته څه دوه مطلقي یو موجبه او بله سالبه نو اوس د دې د عامتینو سره د مشروطې عامې د عرفي عامې سره نسبت عموم خصوص من وجه دی عموم خصوص من وجه درې مادې غواړي په یو ماده کې به ټولې درې واړه صادق دي مشروطه خاصه به متحقق کوي عرفیه خاصه به متحقق کوي او وجودي لا دائمه به متحقق کوي درې واړه به جمع لصدق الجميع في مالة المشروطة الخاصة لوجد صدق د دې ټولو نه په ماده د مشروطې خاصه کې مشروطه خاصه پیژنې مشروطه خاصه هغه ده چې دې کې ضرورت به شرط الوصف سره د لا دوامي ذاتینا دا کماده د مشروطې خاصه ده چې ضرورت به شرط الوصف سره د لا دوامي ذاتینا د دې کې چې ضرورت به شرط الوصف راغی د دوام به شرط الوصف به سره د لا دوامي ذاتي نو په دغه ماده د مشروطې خاصه کې درې واړه صادقي مشروطه عامم صادقي عرفي عامم صادقي او وجودي لا ضروري صادقي هغه دا کاتب کیدا دا کاتب فی جوړي کل کاتب متحرک الاصابع موضوع پدې کې ذات کاتب دی او محمول پکې متحرک الاصابع دی او دا تحرک دا اصابع چې ثابت دی ذات کاتب دا په شرط کتابت سره دی کتابت پکې وصف عنواني دی دلته کې دا ثبوت ته محمول ذات ته موضوع ته ضروري به شرط الوصف دی او دائم به شرط الوصف دی او لا دوام پکې د ذات دی په دې مثال کې مشروطه عامم صادق کېږي په دې ماده د مشروطې خاصه کېږي او فقه خاصه هم صادق کېږي او وجودي لا ضروري هم صادق کېږي دا ماده د اجتماع د درې واړه جوړوي یو کله دا شی وي چې دې ضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما سره ما یکدلا دې د لا دائما نه د متشوه عرفیه مشروطه خاصه شو عرفیه خاصه شو او کدی د به ضرورت په ځای باندې دائما کې هو درڅ دي چې دائما کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا ولا دائما به سره نه دی کولی دا عرفیه خاصه شو په ماده د مشروطې خاصه کې کوي یادې کا په مشروطه خاصه کې نه غواړي په ماده د مشروطې خاصه کې دا ماده د مشروطې خاصه ده چې لا دائما سره لګای نو مشروطه خاصه ته جوړیږي کدا نه لګای نو بیا تینا عرفیه خاصه عرفیه عامه مشروطه عامه جوړیږي لا دوام نمخ کې په دې مثال کې ته جوړي کاتب متحرک الاصابع کې چې به ضرورت کې الله دائما سره نه وای چې به ضرورت کې هو به ضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا دا دائما بنېږي دا مشروطه عامه شو دائما دې کې هو دائما کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا اوس عرفیه خاص عامه شو او چې لا دائما د دې سره کې دي نو بیا ته خاصه جوړیږي ښا عرفیه خاصه کېږي ابلانه جوړای ماده اداره او په دغه مثال کې وجودي لا دائما راځي
اب څنګه جوړای دو مطلق یامي كل كاتب متحرك الاصابع بالفعل ما دام كاتبا او لا دائما لا شيء من ذات الكاتب متحرك الاصابع بالفعل لا وجودية شو وجودية لا دائما شو كل كاتب متحرك الاصابع بالفعل فكم ما دام كاتبا لا ثبوت تحرك دا اصابع كاتب ته بالفعل خو په کوم وخت ما دام كاتبا لا دائما لا دائما معنی څه لا شيء من ذات الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل دا د دوه مطلق عامونه جوړه شوخه یو مطلق عامه موجبه شو او موجبه په وسب کې رااله او دویمه مطلق عامه سالبه شو خو هغه سلب د چا نه راغی د ذات نه راغی نو ایجابي وصفي منافي نه د سلبي ذاتي سره متنافي نه جمع کی هر کاتب متحرک الاصابع بالفعل په کوم وخت کې ما دام کاتبا چې کتابت کوي او لا دائما لا وجودية لا دائما مثل جوړه لا شيء من ذات الكاتب المتحرك الاصابع بالفعل نشتري او شعر كاتب نه متحرك ذات كاتب نه څه متحرك الاصابع بالفعل دا کاتب چې په وسط د کتابت سره اخلي د ثبوت تحرک د اصابع او د ضروري دي بیا د تحرک د اصابع او د ثابت بالفعل او که نفس ذات اخلي قطع نظر د وصف نه د بیا د تحرک د اصابع او د دنه مسلوب بالفعل په دغه مثال کې عرفیه مشروطه عمم جوړیږي چې لا دوام سره نه لګای او عرفیه عمم جوړیږي چې لا دوام سره نه لګای او وجودیه لا دائمت سره هم راځي خو کله دوام نه سره ملګری کنو بیا مشروطه خاصه شو دا بیا ماده د مشروطه خاصه شو په ماده د مشروطه خاصه کې د درې وړه کځي جمع کیږي مشروطه عامه عرفیه عامه وجودیه لا ضروريه ولی ځکه چې دا مشروطه خاصه ده د هر خاص په ضمن کې څه عامي کنه نو په هر مشروطه خاصه کې عرفیه عامه مشروطه عامه عرفیه عامه شته او دغه ځای کې وجودیه لا ضروري هم صادق کېږي دا ماده د اجتماع شو والافتراق فی ماده الدوام او افتراق په ماده د دوام ذاتی کې ده څنګه چې یو ماده د دوام ذاتی وي هلته کې ثبوت د محمول ذات د موضوع ته ضروري وي او چېرته چې ضرورت ذاتي وي هلته کې دوام ذاتي وي نو افتراق راځي په ماده د دوام ذاتی کې چې په کوم ځای کې ثبوت د محمول ذات د موضوع ته دایمي په دغه ماده د دوام ذاتی کې په ماده د دوام ذاتی کې څه شی دوام ذاتی وي او ضرورت ذاتی نه ښه تش دوام ذاتی ضرورت ذاتی نه دوام ذاتی نو په دې ماده د دوام ذاتی کې وجودیه لا ضروریه وجودیه لا دائمه نه راځي لکه ماده د دوام ذاتی ده دوام ذاتی دی او په ماده د دوام ذاتی کې صادقېږي مشروطه عامه او عرفیه عامه لکه او کې ضرورتي وصفي دی او چېرته چې دوام ذاتي وي هلته کې به دوام وصفي وي چېرته چې ضرورت ذاتي وي هلته کې به دوام ذاتي وي او چېرته چې دوام ذاتي وي هلته کې به دوام وصفي وي نو په دغه ماده کې مشروطه عامه عرفیه عامه راځي لیکن وجودیه لا دائما نه راځي لکه په لا دائمه کې سره عدم د دوام ذاتي دی دې کې منافات دي لکه په دغه مثال کې جوړو چې کل فلک متحرک دائما دا ثبوت تحرک فلک ته دائم دی ضروری نه دی او دائم دی نو په دغه ځای کې مشروطه عامه راتلی شي او عرفیه عامه هم راځي عرفیه عامه راځي ولیکن دې ځای کې وجودیه لا دائمه نه راځي ځکه دا وجودیه لا دائمه کې دوه مطلقې عامې وي او
هم یو نسبت ایجابي بالفعل او بل سلبي بالفعل او دلته کې نسبت سلبي نشي راتلی چې ته وایي چې الفلک ليس بمتحرك بالفعل دا خو ماده د دوامي ذاتي ده کنه ضرورت نشته خو دوامي ذاتي شته چرته چې ذات ته فلک نو حرکت سره دائم دی والافتراق في ماده الدوام الذاتي وماده لا دوام الوصفي چې په کومه ماده کې لا دوام وصفي وي یو ماده د لا دوام وصفي ده په ماده د لا دوام وصفي کې یو محمول دی او موضوع د وصف سره دائم نه د وصف سره لکه کل انسان حیوانون وای دا انسان چې په وصف د انسانیت سره واخلي لکه وای کل انسان کاتب د وصف د انسانیت سره د کتابت لازم نه انسان به وي او کاتب بني دا ماده د لا دوام وصفي ده په دې ماده د لا دوام وصفي کې مطلقه عامه صادقي او عرفیه نه صادقي ځکه عرفیه کې څه دوام وصفي او دې کې لا دوام وصفي واخص من المطلقه والممكنه العامتين دا وجوديه لا دائمه چې واخلي دا خاصه د مطلقینه والممكنه د ممکنین د څه مطلقه او ممکنه چې عامتين وهو ظاهر ولي لکه دا د دو مطلقونه جوړه ده یو مطلقه پکې موجبه او بل مطلقه پکې سالبه او د دې نسبت یوې مطلقې ته وکړي یو مطلقه کې خو بیا ایجاب فقط یا بسي او دې کې ایجاب او سلب دواړه دي نو مجموعه د دې دواړو خاصه ده یوازې د ایجاب نه فقط یعنی سلب او بل د ممکنه عامینه دا خاصه ده د ممکنه د مطلقه او د ممکنه نه د څه مطلقه او ممکنه چې عامتين لکه دې کې دو مطلقې عامې دي او هیڅ یو ده ازو د یو نه خاص وهو ظاهر الخامسه الوقتيه په دې بس